بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ګران کتونکو زه اشفاق بنګا شیوز بیا تاسو ته خپل پروګرام کپټل لري کې هر کله وایم ګران کتونکو تاسو ګوره اکثر ز تاسو ته مختلف پارلیمنت نه یا نور سیزون نه اګهی د پاره یا خبر یا پروګرام کوم هنن یو ځل بیا تاسو بماسه ګوري هم یو شخصیت هغه تعارف په تاسو سره کوم لکه سسپنس کې هم چوم چې دا به څوک وي تاسو به هم حیران شئ دغه موږ دی وخت کې چې ناست یو انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز کې او دلته موږ سره چې دی وخت کې کم موجوده ده میډم نبیله جعفر او د دې تعلق دی وجنه دا پروګرام هم دغه دا خو دغه یو تاسو ته به دی باندې اوس پته ولګي چې سدي نبیله جعفر میډم چې کوم دا تعلق لري د سيزي سره چې موږ هم هغه ورځ چې کله ملاقات وشو نو حیران شو چې زموږ علاقو یا خاص کر بیا خیبر پختونخوا ټول موږ واخلو خو بیا په خیبر پختونخوا کې کومه جنوبي سایډ واخلو بیا خاص کر چې کوم قبایلی اضلاع دي هغه واخلو بیا په قبایلو اضلاع کې خاص کر کوم ګورو کم ټینټ صورتحال یا پړچینار هنګو دغه سایډ باندې زموږ علاقو باندې وي نو موږ ته پته ده نو په دغه ځکه بیا دغه شانتي فیمیل راتلل های ایجوکیشن حاصلول بیا په یو کی پوسټ مې راتلل دا زموږ د پاره هم او بیا تاسو کتونکو ته هم زموږ نور خويندې چې ګوري هغه د پاره هم چې کوم دغه ایجوکیشن فیلډ کې مخکې تلل غواړي مخکې زی دغه پیرنټس د پاره هم یو پروګرام دی تاسو خیره پرې وګورئ د سره به تعارف هم تاسو وشي او ډیر وخت م تاسو نه نیسم نو پړچینار سره تعلق لرونکي نبیله جعفر صاحبه چې دلته کې یو خو ریسرچ انویستا او سره کم چاینا پروګرام دی دغه هډ کوي نو په دې حواله سره د سره خصوصي غب شپ لګو السلام علیکم میډم یو خو تاسو لګ تعارف ما خپل لغه طرف نه وکړو خو که تاسو لګ انټروډکشن وکړي چې ابتدایي تعلیمي چرته حاصل کړی دی څنګه بیا راغلی او بیا موږ علاقو کې دا شانتي فیمیل راتلل داسې کی پوسټونو ته یا داسې باندې نو څومره ګرانه وي جی اول خو تاسو ډېر مننه تاسو ماته دا موقع راکړه زما اولنی کوم تعلیم دی هغه خو زما خپل علاقې نه حاصل کړو 14 years ایجوکیشن بیا زما خواهش و زه قائد اعظم یونیورسټي کې سبق وایم زما فیملی ماته وایي نه پېښور یونیورسټي کله پېښور یونیورسټي شته نه قائد اعظم ته تلو ضرورت نشته خو زما خپل خواهش و هغه خواهش پوره شو قائد اعظم یونیورسټي ته زه راغلي وم هلته ما ماسټرز وکړو بیا مې ام فل وکړو زما کم کنټینیوټي ایجوکیشن کې راغله غم دی لکه حالات وجه نه راغله ټایم باندې هلته دومره حالات خراب شو څه مطلب ما ته خپلې فیملی وایي واپس مه راځه جی 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 هغوی څه بس واپس به نه راځئ خپل ایجوکیشن کنټینیو کا هغه څه ما کنټینیو کو نو حالات بیا هم ټیک نه وو هغه نه پس بیا ما څه کوم دی ام فل وکړو نو ام فل نه پس بیا ما ته بلکې ما ډیفینس نه وشوی د ام فل ما ته یو جاب میلاو شو دلته اسلام آباد کې نه هغه جاب نه پس بیا ما ته یو ایس ته یو موقع راغله یو ډسټنګویشډ پروګرام دی د یو ایس ایکسچینج پروګرام IVLP ورته وایي انټرنیشنل وزیټرز لیډرشپ پروګرام زه هغه ته لاړم نه هغه نه پس بیا زما یو ټایم باندې اراده شوې وه زه به CSP افیسر جوړېږم نه زما CSS تیاري هم شروع کړې وه خو هغه بیا نه وشو زما یو نیکسټ ما ته یو بل ښه ډسټنګویشډ سکالرشپ میلاو شو هغه سویټزرلینډ کې و هلته ما انټرنیشنل ټریننګ کورس ان سیکیورټي پالیسي هغه وکړو یو ښه ډېر ډسټنګویشډ هلته اداره دی GCSP ورته وایي او یونیورسټي اف جنیوا نه ما ماسټر اف ایډوانس سټډیز وکړو ان جی هغه نه پس واپس راغلم بیا ما ډوشي ویلي اکیډمي تاسو وپېژندئ د جرمنز کوم ارګنایزیشن دی هغه سره ما لږ څه کار کړی خو فیلډ سره ریلیټډ نه و آی واز انټرسټډ ان دیز تھنک ټانکس او زما خو اول نه دا خواهش و زه کله د هلته ما کوشش و زه فورن آفس جوین کم که نه زه ایز ا ډپلوماټ او زه ملک څه کم فورن پالیسي دی کې څه کنټریبیوټ کم نه بیا داسې کومه اداره وه نه انسټیټیوټ اف ریجنل سټډیز دا ما ول نه ډېره خوښه وه بیکاز دوی ډېر ان ډیپت ریسرچ به کول ما خپله د دې ریسرچ پیپرز ډېرې خپل هغه کې یوز کړي وي سټوډنټ لایف کې نه دا خواهش و خو بیا ما اپلای وکړ اور نصیب کې مې دا جاب و اور 2015 کې ما دا جوائن کړی دی ایز ا ریسرچ انالسٹ اور 2018 آنورډ ما فوکس کوم دی چاینا باندې دی ٹھیک خو تاسو په خیر وکم بیا نور مخزو دا چاینا باندې ولې شو لکه ته دور ملکونو کې یا دور نور یو اس ام کا سویډن زم نور په چاینا ولې فوکس زیات شو
چاینا باندې فوکس ما زه الته جنیوا کې سزوم نو ما ماسترز کوم هغه ټایم کې د ډیبیټ چاینا باندې ډېر یورپ کې ډېر ډیبیټ سٹارټ شوی و د چاینا رایز باندې او مطلب دا څنګه چیلنج کوي د ایگزسټینګ ګلوبل آرډر کنه نه ډېر فوکس و دی باندې زموږ ډېر سټډیز به دي سره ریلیونټ و نه هغه زما مطلب هغه انټرست ډیولپ شو او زما بیا ماسټر اف ایڈوانس سټډیز کوم تھیسز و هغه ما چاینا یو ایس ریلیشنز باندې وکړو هغه کې ما کم پریډکشنز ورکړي و نه هغه پریډکشنز هم صحیح ثابت شو کنه د پیسج اف ټایم کم هغه پریډکټ کړي و کنه پروجیکشنز و نه بیا ما ډېر سټډي کړی و چاینا نه زما هغه انټرست ډیولپ شو خو هغه ټایم باندې ما به چاینا جسټ هغه اکنامک رایز یا فورن پالیسی کانټیکسټ کې ما چاینا فوکس کولو خو اوس کوم دی زما ریسنټلی بلکې د څو کالونو نه ما چاینا باندې دلته کار شروع کړی دی نو زه چاینا کوم انټرنل پولیټیکل سیسټم دی ګورننس سیسټم دی هغه باندې زما ډېر فوکس دی اوس لکه تیر زموږ تاسو پروګرام کې برخه واخیسته چې چاینا غواړي چې ریجن کې یعنی دی خطې کې هغه د تنازعات ختم کی مسایل ختم کی نو هغه مهم تاسو ریسرچ ته چې آیا وکی چاینا په دې کې کامیابی حاصلول شي یو خو ډیولپمنٹ سیکټر دی کنه هغه کې خو هغه خپل بم انټرست وي خلک هم داسې یو کې چلو ټیک تا هم یو خو ګټور پروګرام دی خو د دې حواله سره چې کوم بیا خاص کر زموږه تنازعات کو ګوري پاک افغان تاسو باونډري باندې نو دغه باندې تاسو سره ریسرچ ته صحیح حساب دی دغه باندې لکه پوي کوي جی ګوره چاینا څخه کوم دا رول وو کنه مخکې هغه لږ مطلب چاینا څخه کوم د خپل پروفایل هم لو مینټین کړو اور مطلب اکنامک پرایز کم دی یا اکنامک کم سکسس هغه باندې ډیر خلکو کوم توجه حاصل شو چاینا ته اور بیا خلکو بلکې سکالرز کوم زموږ باندې کې سکالرز دی هو دا پوینټ ریز کولو بار بار مطلب چاینا کم دی هغه ته پکار دی چې پرو اکټیو رول ادا کی کنه د دنیا کې کم ایشوز دي کنفلکټس دي نه خو چاینا کم خپل فورن پالیسی پرنسپلز دي نون انټرونشن نون انټرفیرنس ان انټرنل افیرز اف ادر کنټریز اور respect for sovereignty داس کوم د غدي پرنسپلز دي هغه غوي ډیر سټریکټلی فالو کوي کنه هغه دا سيزونه نه کوي خو بیا چاینا ته یو ایڈوانټیج دا ملاو شو سغه مطلب س هیسټوریکل بیګیج نشته د کولونیالیزم یا د سی وارز ولا س بیګیج نشته سپیشلی میډل ایست سره او سپیشلی د ساوث ایشین ریجن سره ایکسپټ انډیا سره د چاینا پرابلمز دي نه دی وجنه چاینا ته یو ایڈوانټیج ملاو شو اوس مطلب بعض داسې تنازع وي سره کې چاینا کوم د رول کوم د ډېر اهم ثابت شو او هغه تاسو ته پته دی چې ایران او سعودي عربیا منځ کې کوم د حالات ته بهتر کو او بیا کم جی کم فلسطین کې کم د انټرنل ګروپس دی وومنز کې غو ریکنسیلیشن یو کو کنه نه دی داس کوم د چاینا مطلب اوس نن سبا چاینا لګ امبورډن شوی دی مطلب هغه کوم رول دی هغه ته ایکسپټنس هم ملويږي نو اور کم پارټیز دي سپیشلی د ګلوبل ساوث ول کم کنټریز دي سو هغه مطلب تھرو کم ټریډیشنل ایگزسټینګ کم زموږه باډیز دي کنه انټرنیشنل باډیز دي سو انټرنیشنل جسټس باندې کار کوي نه هغه انفورسمنت کوم د ډیر کم وی کنه مطلب کمی فیصله وشي دوی پارټیز منځ کې هغه نه کیږي کنه نو چاینا کم د هغه بیکاز هغه ریلیشنز پولیټیکل ریلیشنز دي یا ډیپلوماټیک ریلیشنز دي نه ایڈوانټیج باندې چاینا څخه کم دی هغه میډیشن ډیر ښه کوي شي کنه پارټیز کې کوم پاک افغان کې شروع دي چاینا ډیر رول پلی کوي خو مسله ول نه حل کیږي دا ګوره دا اوور نایټ نشي کېدلی کنه دی باندې بلک ټایم لګي اور طالبان څخه کم دی ټیک دی طالبان ګورنمنت اوس افغانستان کې کرنٹ ګورنمنت طالبانو جوړ کړی دی هغه یو ټایم پیریډ د پاره کم دی ز پولیټیکل فورس نه بلکې انسرجنٹ گروپس هغه کار وکړو کنه هغه ډیس انګیجمنٹ وو مطلب فور لانګ ټایم کنه نو اوس واپس ګورنمنت کې دی خپل هم کنسټرینټس دي د طالبان ګورنمنت بیکاز هغه خپل هم داسې ریپټ اور haphazard decisions نشي اخیستلی هو ته ټایم لګي کنه په دې حواله سره ما ځکه کوېسچن کو چې خامخا تاسو چاینیز سره انټریکشن کوي هغه کوي نو په دې حواله سره تاسو د داسې تاثرات ښکاري چې د پاک افغان خاص کر چې کوم ګورنمنت دی د سره
کم خبرو باندې مسلې خخې دي؟ جی تاسو ته پته دی مطلب دا کم بارډر موږ شیر کوو د بارډر کې مسلې د پورس بارډر و کنه به پاکستان فینسینګ هم وکړو او فینسینګ باوجود چې کوم دغه پرابلمز کنټینیو دي مطلب یو هغه کم انټرا ټرایبل ریلیشنز هم دي کم ټرایبز دی سایډ ته اوسېږي کم ټرایبز هغه سایډ ته اوسېږي کنه هغوی منځ کې مطلب هغه ډېر کامنلیټیز دي رشته داریانې دي کنه بیا کم د ایډیالوژي وا د طالبان والا د کم د ایډیالوژي دی طرف راغله دا ریجن څخه کم ټول ونه افیکټ شي او د سپیل اور افیکټ وکنه د کې نه او چاینا ته د دې ډېر ښه انډرسټانډینګ دی د دې ایشو خو بیکاز چاینا کم د خپل یو پرنسپلز دي کومې طریقې سره به ډیپلوماټیک ریلیشنز مینټین کوي هغه طالبان سره کوم د خپل یو انډرسټانډینګ ډیولپ کړی دی او هغه ته دم پته دی طالبان سے کم دی وہی کم ऑब्जेक्टिव هغه ته اچیو شو کنه وای فورن فورسز دي زنا وختو سره لاړ شي کنه نه غلاړو اوس طالبان سے کم دی هغه خپل مغواړي سي وای ټوټل کنټرول هغه کی کنه کنسولیډیټ کی پورا کنټری کی کنه گورنمنت کې هغه کې نه خپل انټرست دي او چاینا ته پته دی صدا د هغه انټرست کم دی صدا ریجنز کم دی سټیبিলিټي طرف لاړ شي کنه خو هغه ته کې د شي د ایډیولوژیکل کنسټرینټس هم شته او پاکستان کم کنسرنز دی هغه ټیرریزم دی مطلب کم هغه ریجن کم زینه سے مطلب ټیرریسٹ اٹیکس پاکستان باندې کیږي کنه پاکستان والا کنسرنز دی اور دی کې بعض کنسرنز چاینا هم شیر کوي پاکستان سره چاینا ته خپل پرابلم دی ای ټی آی ایم والا کنه شینجیانګ ریجن طرف نه خو چاینیز سره کله مونږ انټریکشن کیږي او سره مونږ دا خبرې کوو نو ما خیال دی هغه یو خپل انډرسټانډینګ د خپل ای ټی ایم آی ایم ولا کم ایشو د طالبان سره ما خیال هغه کانفیډنٹ دي باندې طالبان به سره کوآپریشن کوي هغه باندې اور باقی د پاکستان ولا کم پرابلم دی چاینیز کم نیشنلز دی پاکستان کې غوتم خطر دی سی پیک پروجیکټ باندې کم کار کوي هغه باندې هم چایناز کم دی غواړي پاکستان اور افغانستان سے کم دی دوی خپل منځ کې یو میوچولی کم دی کوآپریشن ډیولپ کی کنه دی باندې هغه خدا دې هغه ډیکټیټ نه کوي چایناز کوم د کلم ډیکټیټ نه کوي ټرمز ایسه سچويشن کې نه کوي ایون هغه کا یو اس رنن سره ټیرفز باندې هغه ایشوز روان دي کنه بیا هم چاینا بار وته یې اوس هم اوپن دي فور ډایلاګ د چایناز کوم دغه طریقه ده کنه هغه غواړي چې همیشه کنفرنټیشن نه بلکې کوآپریشن په تروس کوم دی اوس بیا تاسو پروفایل جی دا خو چونکې تاسو را یو هغه نومای چې دا نه پوه شو چې چاینا باندې تاسو ډېر غوي چې خاص کر کوم رول پلی کوي پاکستان کې مختلف سیکټرز باندې اوس لکه تاسو ریسرچ یا دغه بیس باندې د چاینا ولې سره لکه چونکې تعلق هم ستا هغه بلډ سره دی نو هغه بلډ باندې چونکې پاک افغان باندې تاسو یا افغانستان باندې چونکې باونډریز لیول ستاسو هغه ساتړل شي نو کله سوچ مې دې کړې چې په دې باندې پکارو چې دې طرف ته راغلی وي په دې باندې ما ریسرچ کولای یا دې طرف ته ما هایلایټ کولای دا غسیز افغانستان باندې ګور ځکه خپل سی وی کې لیکم نه دا ریجن څخه کم دی بیکاز د دې ریجن موږ بارډر شیر کوو سپیشلی بیا زما کم اپبرینګینګ د سیلکه کې شوې ده کنه سلطه موږ فرست هاند هغه ایکسپیرینس کړی دی سپیل اور افیکټس کم دی اور بیا د افغانستان ولکم باز ټرایبز دی هغه یو قسم ټرایبز دي هغه مطلب زموږ سایډ باندې موسیقي هغه سایډ باندې موسیقي هغه مینټالیټي هم موږ ته پته ده کنه او سپیشلی ما ته خو د افغانستان څخه کم ډیویژن دی یعنی ناردرن سایډ څخه کم دی او د ساوثرن سایډ څخه کم دی هغه څنګه ډیفرنس دی کلچرلی او مایند سیټ څومره ډیفرنٹ دی هغه ما خپته دی مطلب او بیا مطلب ډومیننٹ گروپ څخه کم دی هغه پښتونز دی الته نه دا ټول سیناریو څخه کم دی زما یو نیچرل کم ایکسپرټیز دی او خپل سټډیز ما کم تھیسس کړی و د ایم فل ولا غم ډیر څه کم و دی ریجن باندې افغانستان ولا ریجن باندې و زما یو considerable knowledge or understanding of region باندې هم شته اور بلکې کله د طالبان ټیک اوور وشو کابل ولا نه ما ته ډېر انټرنیشنلز کم هغه اوس د میډیا ولا اوس اپروچ کړي او هغه باندې ما لیکلم کړي او میډیا باندې اپیر شوی خپل ویو ما باندې ورکړي و او اوس هم بعض دفعه چاینیز اگر هغه ته څه پکار ویني او ما سره کانټیکټ کوي او ما ته یې مطلب ته خپويږي د ریجن باندې دین علاوه ایران څخه کم دی
ایران هم سره ډیر نږدې ملک دی او دغه باندې پوهېدل ډیر ضروری دي. هغه ما لکس انډرسټینډینګ هغه شته او بیکاز اف لانګویج از ویل کنه هغه لانګویج لکس پرشین هم ته راځي کنه بیکاز اف هغه دری افغانستان کې دی او د کلچرل نو ما ځکه وایي چې تاسو لکه د ایران شو پاک افغانستان شو چونکې دې سره تاسو لکه یو خو تعلق خبر یو چې ګاونډ باندې څوک وي نه ته بیا ډېره زیاته پته لګي ځکه ما دا کوېسچن ریز کو چې هغه طرف باندې تاسو توجه شته نشته که نه خو اوس بیا رځو تاسو هغه باندې چې تاسو دومره ماشاءالله ایجوکیشن کې یا داسې نور کې بیا بهر کې زموږ د پښتنو خویندو ته غټ پرابلم چې کوم خواهش خو یا شوق چې کم دی یا توجه وګورئ یا ریسنټلی که زه خپل راته وایم نو موږ فیملی کې چې فیمیل وګورو نو هغې موږ نه زیات تکړه وي زیات نمبر یې راځي زیات هغه راځي خو پرابلمز دغه راځي چې بیریرز دي که نه نو هغه بیریرز ستاسو ته هم فیملی کې فیس کړي دي یا چې کوم زموږ نورې پښتنې خویندې دي هغه ته څومره مسایل دي ګوره دا واقعي د مسلې څه کوم دی موږ ټول پښتون بیلټ څه کوم دی مطلب اربن ایریاز نه علاوه اربن ایریاز کې هم کنزرویټیو خلک هلته هم شته پښتنې څه کوم دي خو دا پرابلمز دي او یو خو دا کم تاسو خبرې وکړئ که نه زموږ کلچر نارمز او ټریډیشنز دا بیریر دي سیکنډلی کریئر کاونسلینګ هم نشته د خلکو بیکاز کله زه ماشوم وم نو زموږ فیملی وه نو هغو به ټول مطلب د ښه څه کوم فیلډز وو هغه به یا انجینیرینګ وو یا به میډیکل وو که نه یا به هغه فاینلي ایز ا ټیچینګ به طرف به راغلی که نه مطلب زموږ فیمیلزم دي که نه ډېر به انکریج کولی چې ته میډیکل طرف لاړ شي که نه او لکان به انجینیرینګ طرف ډېر کولو نه دا ایشو څه کم دی دا د صرف د کلچرل نه دی دا زموږ اویرنیس هم ډېر کم دی خلک دا سوچ کوي چې مطلب دا ښه فیلډز دي نه علاوه کم فیلډز دي هغه شته نه یا هغو ته دومره پته نه وي زما هغه کلچر کم بیریرز دي هغه خو ډیفینټلی وو مطلب هغه دپاره زما ډېر پرایس هم پے کو مطلب داسې اسانه نه وي که نه هغه کلچر نه راوځي او بیا دې ته راورسېږي او هغه کې مطلب خو زه ریزیلینټ وم او دا زما فیملی سپورټ نه بغیر بیا پاسبل نه و زما فیملی سپورټ هم و ما سره سپیشلی زه کریډټ ورکوم زما مور طرف کم ګرینډ فادر و نو هغه بیکاز هغه هغه ټایم کې 60s کې خپل کمې زما مور وه نورې خویندې وې هغوی ته هغه ټایم کې هغه ایجوکیشن ورکړی و حالانکه ټایم کې 60s کې 1960s کې بلکې 50s کې هم که نه زما یو ترور هغه 50s کې جی نه داسې نه و هغه هم ډېر مطلب هغه زما کوم ګرینډ فادر و هغه ته کریډټ دی وجه نه زه مطلب هغه د خلکو پروا نه وکړي هغه خپل یو ودرېدل ولس زه به خپل نورو ته ایجوکیشن ورکوم او زما مور څه کوم دی هغه بیا کله 8th ګریډ پورې ایجوکیشن کړی او هغه نه پس ورته مطلب کور کې اوس نه نور ایجوکیشن نشي کولی بیا هغې خپل ځان ته سټینډ واخیستو نه زه میټریک کوم که نه هغه میټریک کې هغه ما ته دا یادوي چې مطلب موږ صرف شپږ نجونې ناستې وو که نه مطلب هغه یو ایګزام کې نه هغې وجې نه څه کومه دی زما کوم ایجوکیشن بیک ګراؤنډ و هغه ډېر سټرانګ شو بچپن نه زما مور ایجوکیټډ وه او زما پلار هم لږ څه داسې ټریننګ وشو که نه زما مور سره څه مطلب هغه هم لږ مایند اوپن شو ما ته دا ایډوانټیج و اکثر دا خبره کوي که نه چې یو کامیاب سړي په شا ښځه وي او د کامیابې ښځې په شا د سړي لاس وي ضروري نه ده چې هغه خاوند وي یا پرور وي یا څوک وي څوک دا خبره رښتیا ده تا ته فیل کېږي دا خبره که ته اوس ګرینډ فادر نه خبره وکړې هغه نه بالکل دا ما ته فیل کېږي اور دې ته انلایټنمنټ وایي که نه انلایټمنټ کوم دی دا زما نیکه څه کوم دی هغه انلایټډ و که نه څه مطلب هغه دا سوچ کولو څه مطلب د علم څه کوم دی دا موږ بهتري طرف بوزي که نه دا کوم محاوره ده یا دا خبره ډېره کېږي دې کې څومره حقیقت دی او دا خو بالکل حقیقت دی ګوره زموږ پښتو والا کوم علاقه دی که نه هلته خو پیټریارکل سیسټم دی سړی څه کوم دی هغه به ډیسیژن کوي کور کې که زما نیکه دا ډیسیژن کړی زما لور سبق نشي ویلی که نه هغې خواهش به میټر نه کولو نه دي کې ډېر کریډټ ځي که نه هغه ته خو اوس دې وخت کې لکه زموږ ډېرې خویندې د پښتنې ایجوکیشن هلته کې تاسو ګورئ
تاسو خپل چې کوم بیسیک ایجوکیشن دی په چینار کې راکړی خو بیا په چینار بیا هم لږ غنا د زموږ نور ایریاز نه بیا هم ښه ګڼل کېده چې ستاسو ایریاز کې هم داسې پرابلم لکه دا زموږ اوس دپاره څنګه تاسو وایي چې لارو بسي لکه یو فیلډ نه دی لکه دا شروع کې موږ ته هم دا صرف ډاکټر او انجینیر دنیا فیلډونه لکه اوس تاسو کوم فیلډ دی ډېر منفرد دی او ډېر لکه زه وایم چې امپورټنټ هم دی ولې چې یوازې ځان ته خبره نه بلکې ملک دپاره هم تاسو ډېر کار کوئ نو دغه په حوالې سره لږ دا تاسو همغه خویندې ګوري نو چې هغه پوه شي چې هغه یا د هغې پلران وي وروڼه وي چې هغه په دې باندې لږ آګاهي حاصله کړي او دا خو ډېر ضروري دی ګوره دا ټیلنټ څه کوم دی که نه دا کنفاینډ نه دی جینډر ته څه مطلب هغه ټیلنټ یا سړي سره دی یا هغه ښځې سره دی که نه ټیلنټ څه کوم دی هغه چا سره هم کېدی شي اور ما ته پته دی چې ډېر ټیلنټډ هلته ښځې شته مطلب جنکۍ شته هغو مخ ته راتلی شي خپل ملک دپاره ډېر بهترین کنټریبیوشن کولی شي که نه د هغې نه علاوه میډیکل نه علاوه یا ټیچنګ نه علاوه کوم دی ډېر فیلډز دي اور زما طرف نه خو دا میسج دی هغو ته څه مطلب اول خو دا دی څه هغوی خپل ایجوکیشن کوم کوالټي دی که نه هغه باندې ډېر فوکس وکړي زموږ طرف دا یي که نه کوالټي باندې کوېشن هم دا دی چې هلته کې کوالټي به څنګه کې لکه اوس هنګو کې یا پړشینار کې بیا بیا د مینز کې تاسو وګورئ څومره دیهاتونه کلي راځي نو هلته ایجوکیشن سیسټم تاسو ته پته ده چې څنګه ده ایجوکیشن سیسټم کې پرابلم شته ګوره ما هم داسې ځینې ایجوکیشن حاصل کړی دی هلته پرابلمز وو که نه خو یو هغه انسان خپل طرف نه هم انیشیټیوز وي که نه انیشیټیوز ډېر ضروري دا هر وزي کې د انیشیټیوز کوم دی دا ضروري وي دا ضروري نه دی چې صرف پارچنار کې ناسته یا ته چېرته د خیبر پښتونخوا بل داسې انډر ډیولپډ ریجن کې دا پوره دنیا کې مطلب چېرته هم ډیولپډ ریجنز هم دي که نه هلته هم دا پرسنل انیشیټیو ډېر ضرورت وي نه کوم پلاران دي یا وړونه دي یا کور والا سړي دي هغو ته سپورټ ورکول پکار دي خپلو ښځو ته هغوی باندې ټرسټ او کانفیډنس کولو ضرورت دي اور ښځو ته کوم د موقع که میلاو شي که نه هغوی دې موقع نه بھرپور فایده دا اوچته کړي چې هغه سیلف انیشیټیو هم والي اور خپل ایجوکیشن کوالټي باندې ډېر فوکس وکړي کوالټي مینز زما مطلب دا دی چې هغه زده کولو باندې ډېر نن سبا خو هغه دور نه دی چې ته صرف ټیچر والا اوس خو ګوګل باندې هم اوس خو ارزي باندې اویلیبل دي ښه دغه دې باندې هم راځو چې لکه اوس تاسو دا ریسرچ بیس دا خو ډېر لکه ډیپلی هغه غواړي ډېر محنت غواړي کیناستل غواړي اوس خو هر څه بکس نه خلک لرې کېږي موږ ګورو د اکثر یونیورسټو ته ځم یا هغه ته ځم سټوډنټس ټول دارومدار چې کوم دی هغه ټیچران هم ورته وایي چې بیا دا شی په ګوګل باندې سرچ کړئ دا سرچ کړئ که نه نو د بکس نه دغه نه ریډینګ نه رجحان ډېر زیات کم شوی دی تاسو په دې باندې څه وایي تاسو خو بکس هم ماشاءالله څه لیکلي دي یا څه هغه تاسو سره شته خاص کر تاسو والا چې کوم رول اف سمال امدس شی تاسو سوسایټي لیکلی دی هغه نو تاسو لیکل هم کوئ په دې حوالې سره به څه وایي تاسو چې دومره دې فیلډ باندې یا دا رجحان به څنګه زیاتېږي ګوره د دنیا کې څومره چینجز راغلي دي که نه دنیا کې ایون چاینا کې هم څه کوم د کمیونسټ پارټي اف چاینا دی دی څومره سکسسفولي چاینا څه کوم دی هغه انډر ډیولپډ هغه نه سټیټس نه بهر راوبسلو که نه نن سبا 800 میلیون خلک غربت نه راوبسلو که نه دا ولې د داسې ولې وشو داسې پارټي څنګه جوړه شوه د ګورنمنټ څنګه جوړ شو د دې ټول بیکګراؤنډ کې د هغوی انټلیکچوال موومنټ و انټلیکچوال کوم خلک وو که نه هغو دا کار وکړو دنیا کې نور هم ډېر څه داسې موومنټس دي چېرته ریفارمز راغلي دي که نه چېرته بهتري راغلي دی خلکو زندګي کې نه هغه انټلیکچوالز وجې نه راغلي دي نه زمونږ دا فیلډ څه کوم دی دا ډېر اهم فیلډ دی دې کې زمونږ د کوم انټلیکچوال کنټریبیوشن دی که نه تھنکینګ دی پالیسی انپوټ دی ګورنمنټ ته اور پاکستان کوم ویو پوینټ دی هغه بهر خلکو ته ورکول دي یا بهر ولس کوم خلک دی هغوی انډرسټینډینګ ډیولپ کول دي که نه بهتر پالیسي جوړولو دپاره یا کوم پرابلمز دی هغه آئیډینټیفای کول دي هغه ریکمنډیشنز یا سولوشنز طرف سوچ کول دي دا کار څه کوم دی دا ډېر اهم کار دی اور دې دپاره ضروري دی چې انسان ډېره سټډي کړې وي او ډېر ډیپلی انډرسټینډینګ ډیولپ کړې وي که نه دا ډېر ضروري دې دپاره دا ګوره دا څیزونه چې کوم دي دا خپل ما خو یو پرسنل انیشیټیو خبره هم کړې وه پرسنل ارج هم وي که نه زده کولو والا بیا سکالرلی کار دپاره خو دا
مطلب دا یو آپشن نه دی، دا کمپلسری دی. ته به ډېر ریډینګ به کوي او لیکل به هم کوي او کمیونیکیشن سکلز به هم امپروو کوي که نه دې سره. مطلب نالج کوم ته گین کېږي، نالج به بیا ډیلیور هم کوي که نه. دا ډېر ضروري ده. سکلز وي، دا سکلز به ډیولپ کوي. نو زما خو دا خواب هم پوره شو. مطلب هغه فارن آفس جوین کول زما خواب و. هغه دا زما اداره څه کومه دی، د 2020 کې بیا منیسټري آف فارن افیرز ته شفټ شوه که نه. نو اوس مونږ ډایرکټلی هغه فارن آفس سره کار کوو. جی ګران کتونکو چونکې وخت کمی له وجې مونږ زیاتر کوشش وکړو چې د دې پروفایل هم تاسو وګورئ، هغه نه علاوه چې کوم د دې سټډیز دا یا د تاسو ته یو دغه هم وکړي چې یو طرف سایډ نه دی، مختلف ادارې دي، بیا کم ځینې تللی شي فیمیل هم خپل ځای جوړولی شي. بیا خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا په حوالې سره که موږ د ښځو په حوالې سره وایو، د هغې ایجوکیشن په حوالې سره وایو، بیا د هغې جاب په حوالې سره وایو چې هغه د مختلف هنډونه جوړېږي، مختلف پرابلمز کېږي. خو دې حوالې سره زموږ دغه خصوصي پروګرام هم او تاسو سره موږ نبیله جعفر میډم چې کومه ده هغه متعرف کول هم د دې اچیومنټ زیات دي د ملک حوالې سره هم. خو بیا به انشاءالله تاسو سره د دې کو خو د مختصر غونډې موږ یو کوشش و هڅه وه. انشاءالله تاسو به دا پروګرام خوښ شوی وي. نوی پروګرام سره به یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعته پورې غواړم تاسو نه عزت. تعالی په امان.